السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو کتونکو J91 نیوز سره زم عزیر خان. ګرانو کتونکو نن به تاسو سره ډېرې یو دردېدلې واقعي باندې خبرې اترې کوم چې په ثوابه کې راغلې ده. ثوابه کې یو ټیچر چې کوم دی هغه خپل شاګردانو سره جنسي تشدد کړی دی. د دې واقعي تفصیلات به تاسو ته وایم، خو د هغې نه مخکې زه یو تاسو سره یو دوه خبرې په دې واقعي حوالې سره کوم. لکه مطلب که موږ وګورو نن سبا زه ټول ټیچران نه یادوم، لکه نن سبا خلک خپل ماشومان به آیا سکول ته هم نه لیږي چې هغې ته تعلیم وښودل شي، ځکه چې که موږ وګورو چې د استادانو هم داسې واقعیات راځي. لکه مطلب خو بیا خو زه به وایم چې دا ډېر زموږ دپاره، زموږ د پښتنو دپاره، زموږ دپاره ډېره د شرم خبره ده. او بیا یو داسې طبقه چې هغې باندې د چا دا یقین هم نه راځي چې هغې به دا کار کوي چې لکه مطلب یو استاد به رالیږي او یو خپل شاګرد سره به جنسي تشدد کوي. جی ګرانو کتونکو زه تاسو سره دا واقعه شیر کوم. په ثوابه ټوپې کې داسې واقعه راغلې ده. محله ګندي سکول کې د یو استاد چې کوم دی، د استاد نوم دی شیرنبي. شیرنبي داسې کار کړی دی چې هغه د سکول د چوټۍ نه پس 15 ماشومان په کمره کې بند کړي دي. مطلب بند کړی دا دی چې لکه مطلب هغې سره جنسي تشدد اراده و کوشش یې کړی دی. او هغې کې د 3 ماشومان په تیښته کې کامیاب شوي دي او 2 ماشومان یې په قابو کې راوستي دي. هغه ماشومان چې په قابو کې راوستي دي او هغې سره جنسي تشدد کوشش کو، نو هغې د چوټۍ نه پس دا کار کړی دی. ملزم شیرنبي کوم چې د سکول ټیچر دی هغه دغه کار کو. نو ماشومان چې سکول نه پس چوټۍ نه پس چې تللي دي کور ته او هغې مور پلار ته شکایت کړی چې موږ سره په سکول کې ټیچر نن د جنسي تشدد کوشش کړی دی. مور پلار هغې د کم فیملی والي چې وو هغې تاڼې ته راغلي دي او د استاد خلاف مقدمه د شیرنبي درج کړې ده. بیا د ثوابه پولیسو داسې کاروایي کړې ده چې ملزم شیرنبي یې ګرفتار کړی دی او هغه د خپل جرم اعتراف هم کړی دی چې او دا کار ما کړی دی. ګرانو کتونکو زه اوس تاسو ته دا ووایم چې لکه مطلب موږ به اوس خپل واړه هم سکول ته نه لیږو، ځکه چې هغې سره استادان جنسي تشدد کوي. ټول استادان نه یادوم، زموږ دپاره استادان محترم دي، موږ یې احترام کوو، موږ دې یو 2-3 ټکي زده کړي دي، موږ یې ډېر زیات احترام کوو. خو دا بعضې څه استادان پکې دي چې لکه مطلب د چا پې دا اړو شک نه راځي چې هغه به وړوکي سره داسې جنسي تشدد یا داسې واقعه راشي مخې ته. اوس ثوابه پولیسو چې کوم دی هغه کس نیولی دی ملزم شیرنبي، هغه د خپل جرم اعتراف هم کړی دی. خو ګرانو کتونکو زه دلته کې دا یو خبره کوم چې د خپلو ماشومانو ډېر خیال ساتئ، ځکه چې نن سبا داسې وخت راغلی دی چې په رور باندې، په تره زوی باندې اعتبار نشته، د ماما په زوی نشته، په استاد نشته، د مدرسې. تاسو وګورئ چې نن سبا د مدرسې استادان هم داسې کیسونه ریپورټ شوي دي سټیسټک کې چې هغې هم د مدرسې استادان هم دا کارونه کوي، جنسي تشدد وغیره ځای په ځای دا ریپورټ کېږي. تاسو هر وخت ګورئ. دا واقعه چې د ثوابې دا کومه مخې ته راغلې ده دا د چوټۍ نه پس راغلې ده. ملزم شیرنبي چې کوم دی هغه په چوټۍ نه پس چې کوم دی دا ماشومان 15 ماشومان په کمره کې ګیر کړي دي، 3 تښتېدلي دي او 2 په قابو کې راوستي دي. چې هغې یې کله راوستي دي هغې بیا کور ته تللي دي او هغې شکایت کړی دی او بیا د کم ایسیچو چې و د علاقې هغې چې کوم دی کارروایي کړې ده او ملزم یې نیولی دی. دا اهم اپډیټس د تاسو سره ما شیر کړلو. انشاءالله خو د دې بلې ویډیو سره به حاضرېږو. د الله په امان.